لکه دا کومې خبرې چې هغه وکړې نو دا داسې هغه وکړې چې لکه د چا چې څوک خوښتي نو هغه دې د ځان سره سنبال کړي. دا اوس هغه ګوډ طالبان والا اصطلاح ده. دا خلک دوباره راوستل دي، موږ ته چیغې وهلې، جلسې هم کولې، امن پاڅونونه هم کول، جرګې هم کولې، چې دا خلک دوباره ما راولو د موږ د پښتنو امن یو ځل بیا مات دغه کوو. ته ټیک دی ډالر ګټې خو ګټئ. نو بیا خو وزیر اعلی صاحب بیا خو ووایه چې بهی زه وزیر اعلی یم خو زما سره په صوبه کې اختیار نشته لهذا زه استعفا وکړم. ریاست هغه خلک دي چې کم په بند کمرو کې فیصلې کوي، په هغه کې د هغه په نتیجه کې د مو پولیس ولا شهیدېږي، د مو فوجي شهیدېږي، د مو عام پولیس شهیدېږي. وزیر اعلی صاحب دا په دې طریقه باندې به کار نه چلېږي چې یو طرف ته به زه ټکیا یم وزیر اعلی به هم یم او ټوله صوبه به هم زما لاندې وي او بل طرف ته چې کله داسې واقعه وشي نو بیا چې زه دغه شم چې د بندو کمرو فیصلې مونږ نه منو. هلکه په دې باندې خو دا د ستا کال پوره شو. 78 سال نه مسلسل په بند کمرو کې په اسلاماباد په پنډۍ کې فیصلې کېږي او په تاسو باندې مسلط کېږي او موږ نه چې کوم دي پیړ بکری یا کیړې مکوړې جوړ کړي دي دلته به تاسو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا ټایم سره امر الهی يم دا وخت را سره زموږ ډیر مشر ډیر پوها صحابي بیا خاص کر د خیبر پښتونخوا او په موجوده صورتحال په افغانستان په دې باندې ډیر زیات عبور لري. را سره وسیم صاحب ناست ډیر مننه دي، مهرباني. په خیبر پښتونخوا کې چې کومه دهشتګردي روانه ده د شیخ ادریس صاحب د شهادت نه پس بیگانه بله شپه چې په بنو کې کوم اټیک وشو بیا سحر ته پته ولګېده چې تر 15 پورې پولیس پکې شهیدان شو. سحر وختي جی وزیر اعلی صاحب ورسره چیف سیکرټري صاحب آی جی پی پولیس هغوی تللي دي او وزیر اعلی صاحب هلته کې یو بل داسې خطرناکه خبره وکړه. هغه وایي چې د بند کمرو فیصلې دي په موږ نورې نه مسلط کېږي او د بند کمرو فیصلې دي نورې بندې کړي شي او ښه طالبان دي که بد دي دا جی دغه دي شي او موږ د خپل پولیسو سره ولاړ یو. څه وایئ څه میسیج ورکول دي چې د پولیسو سره ولاړ یو؟ مننه امار، ستاسو او ستاسو د کتونکو ته هم سلامونه. یو خبره خو دا ده تاسو چې کوم ذکر وکړو نو وزیر اعلی خو هسې یو رسمي تګ هم مونږ ویلی شو چې یو وزیر اعلی خامخا داسې چې یو ځای واقع وشي نو هغه ځي نو دا یو رسمي تګ هم و، خو وزیر اعلی صاحب چې هغه ځای کې کومې خبرې وکړې نو دغه رسمي نه دي. زما په خیال باندې وزیر اعلی صاحب له بیا ډېر کلاو راتلل پکار دي. لکه دا کومې خبرې چې هغه وکړې نو دا داسې هغه وکړې چې لکه د چا چې څوک خوښتي نو هغه دې د ځان سره سنبال کړي. دا اوس هغه ګوډ طالبان والا اصطلاح ده. نو زما په خیال باندې زه وایم چې بیا ډېر وزیر اعلی صاحب ته څه کنفیوژن وي په پالیسو باندې اعتراض وي څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې یاره د بندو کمرو فیصلې مونږ نورې نه منو نو بیا خو وزیر اعلی صاحب بیا خو ووایه چې بهی زه وزیر اعلی یم خو زما سره په صوبه کې اختیار نشته لهذا زه استعفا ورکړم. یا بیا دا وکړه چې د چا سره ستا د چا نه ستا دغه دي زه یم چې دا زه پکې هم چا او چا نه ویم خو که د ادارو نه او د فوج سره ستا اختلاف وي نو بیا ته لاړ شه د هغوی سره کښېنه اول ته ځان کلیر کا. لکه وړاندې د دې نه هم د دوی حکومت و، د پی ټي آی حکومت و، د عمران خان حکومت و او هغه هم د دغې فوج سره هم په دې پالیسو باندې د هغوی هېڅ اختلاف نه و هغه و بلکې د دونه پورې چې موږ خو خودي جنرال باجوا پلار کړی و. نو بیا اوس که فرض که ستاسو د سیاسي مقاصدو دپاره تاسو دا څیز استعمالوئ نو بیا خو مهرباني وکئ دا مه کوئ او که نه تاسو پر اختیا باندې ګڼئ او دا ستاسو د زړه نه وایئ چې بهی دا فیصلې چې کومې دي دا غلطې دي نو بیا خو راشئ کښېنئ دا ادارو سره د فوج سره کښېنئ او تاسو ووایئ چې بهی یا هغوی کنوینس کړئ یا ځان کنوینس کړئ. دوه خبرې دي، یا خو تاسو که دومره ستاسو په دې دغه کې نریټیو کې دومره ستاسو په اپروچ کې جان وي او دومره لاجیکل وي خو بیا خو به هغوی کنوینس شي خو که نه نو بیا تاسو د هغوی لاجیک ته غوږ کېدئ بیا ځان کنوینس کړئ. نو دا خبره ده مطیع الله تراب صاحب وایي که نه چې داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي چې دوی مونږ ساتي که په مونږ باندې ځان ساتي که مونږ ساتي نو دا ساتل د خدایه داسې کېږي چې مونږ ساتي او زمونږ په انګڼ راخیږي. نو زما په خیال باندې په دې کې ډېره کلیرټي پکار ده او ډېر زر تر زره وزیر اعلی صاحب دا په دې طریقه باندې به کار نه چلېږي چې یو طرف ته به زه ټکیا یم وزیر اعلی به هم یم او ټوله صوبه به هم زما لاندې وي او بل طرف ته چې کله داسې واقعه وشي نو بیا چې زه دغه شم چې د بندو کمرو فیصلې مونږ نه منو. هلکه په دې باندې خو دا د ستا کال پوره شو لاړ شه کښېنه ورسره که د مرکز کې نه کښېنې د حکومت سره نه کښېنې دلته په دې صوبه کې چې کوم عسکري قیادت دی کور کمانډر پیښور دی لاړ شه هغه سره کښېنه ورته ووایه چې صاحب ستا دا پالیسي ټیک نه ده ما له دا د دې پالیسۍ کې یا بدلون وکړه
یا زما دا ومنه یا ما خپل په هغې باندې ما کنوینس کا. زما په خیال باندې زم چې یو دغه یو دویمه خبره وزیر اعلی صاحب دا وکړه چې مونږ د دهشتګردۍ په جنګ کې د پولیسو سره ولاړ یو د پولیسو سره ولاړ د دې نه څه مطلب لکه فوج سره نو دی زما خیال غو دغه معنی ته زه زم دغه اخلم جی ځکه چې د فوج سره ستاسو دونه اختلاف ته او په داسې صوبه کې اختلاف ته کومه صوبه چې لکه دا اوس وګورئ دا بنو کم ځای دی بنو زما د صوبې ساوث د پنجاب خو نه دی که نه نه د بلې صوبې دی اوس د دې صوبه کې دلته کې شیخ ادریس صاحب بله ورځ په دغه کې په سنټرل د صوبې په سنټرل برخه کې په مرکزي برخه کې پېښور ویلي کې او نو دا واقعیت زما په صوبه کې راځي او زما په صوبه کې دا سیس چې دی سیم پیج نه دی او بندو کمرو فیصلې او اشارې او کنایې که نه نو زما په خیال باندې دا ګوره تر څو حده پورې مونږ د دې اشارو کنایو د دې قصو سره مونږ کار روان کړی نو د دې الټیمیټلی فائدہ چې کوم دی نو هغه دهشتګردۍ او دهشتګردو ته رسي. وزیر الله صاحب جی بل چې ماره کا حق پم په عمران خان کرکټ سټیډیم بوته وایو ځکه دوی خلاص نوم عمران خان کړی دی الته کې چې کوم ماره کا حق پروګرام او هغه کوم ایونت او هغه ته وزیر الله صاحب نو تلی وزیر الله صاحب سو مطلب دې نکینی هغه سره دې حل بسی چې دی دا بار بار دا میسج ورکړي چې د بند کمرو په سری نه منو چې کله ته هغه دعوت ورکړي چې راشه په امریکا حق کې نو دا چې کومه د انډیا سره کومه جګړه شي او دغه مونږ یو کال پوره شو دغه یو سرمنی کوو زما خیال دا دی زما کتون کې وډیر کې دي شي بیا دا مو وایي چې یاره دا څه خو د فوج نوم نه اخلي اکثر په مونږ باندې دا اعتراض هم وي او زما په خیال باندې یا په فوج باندې تاسو تنقید نشئ کولی زه چې مونږ په د کم حد پورې مونږ ته دغه شته دی نو مونږ په هغې باندې کوو لکه زه خو تاسو ته دا هم وایم چې که د فوج پالیسي غلطه وي نو بس راشئ تاسو ورسره کښېنئ که نو زه خو نشم کښېناستی زه ایز صحافي کښېناستی شم خو زه یو سټیک هولډر خو ګورمنټ دی په کار دا دی چې پروینشل ګورمنټ په شک کې دی پروینشل ګورمنټ اعتماد نه دی یعنې با اعتماده نه دی د هغې سره بیا په کار دی چې دوی کښېني څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې یاره دوی ورته ست کړی او دوی ورسره نه کښېناستو نو زما په خیال باندې زه وایم ګوره وزیر اعلی صاحب له به په دوو کشتو کې وزیر اعلی صاحب سور دی یو طرف ته دی د پی ټی آی په کشتۍ کې سور دی بل طرف ته دی د وزیر اعلی په کشتۍ کې سور دی دا دواړه شی دې کې به فرق کول وي ګوره د پارټۍ پالیسي چې کومه ده د پارټۍ ګایډلاین چې کوم دی نو هغه د پارټۍ تاسو د پارټۍ تنظیمي ډانچې ته پرېږدئ صوبایي صدر ستاسو د پارټۍ شته دی صوبایي جنرل سیکرټري د پارټۍ شته دی هغې د احتجاج هم کال ورکوي هغې د دغه بیانونه هم ورکوي دا کوم چې دی وزیر اعلی صاحب تاله به ورکینګ ریلیشن ساتل وي هغه به تاله د فوج سره هم ساتل وي هغه به تاله د وفاقي حکومت سره هم ساتل وي نو وزیر اعلی صاحب دا ستا مجبوري ده چې ته وزیر اعلی جوړ شوی بیا به ته په دغه میټینګز کې هم کښېنې لکه اوس د اپیکس کمیټۍ اجلاس د صوبې هغې کې چې وزیر اعلی صاحب کښېنني نو ظاهره خبره ده دا دې لکه د هغې هغه نقصانات اوس دې صوبې ته روان دي چې تر اوسه پورې څومره فریکوینټ به نور کله د اپیکس کمیټۍ اجلاس کېدو اوس نه کېږي ولې نه کېږي وزیر اعلی صاحب ورته نه ځي چې وزیر اعلی صاحب ورته نه ځي نو موږ خو دا وایو چې ګوره کله ته ځې راځې ته کله کښېنې نو ته به هله کنوینس شې دا خو نه ده که نه چې ته وایې چې یاره زه د سره تا منم نه یو خو دا ده چې بیا ووایې چې بهی زه د سره دغه نه منم نه زه به په ډرایوینګ سیټ یم زه وزیر اعلی یم آیین هم ماله دا حق راکوي چې زما په صوبه کې څه کېږي د هغې ذمه دار هم زه یم د هغې اجازت په هم زمانه اخیستلی کېږي خو بیا خو دغه وکړئ خو بیا قوم ته لکه بیا دا دروغ مه وایئ که نه تاسو وایئ چې یاره ما د ایکشن ان ایډ اف سیول پاور د واپس اخیستو یا د ایکسپیل کولو اعلان کړی ما په کابینه کې دغه کړی کم دی په هغې باندې عمل بیا ووایه چې بهی عمل پې نه کېږي زه نشم کولی داسې حکمونه نشم ورکولی نو په دې کې به لږ فرق کول زما په خیال باندې مناسبه خبره دغه ده چې په دې کې فرق کول وي ګرانو کتونکو څنګه چې وسیم صاحب هم ویلو چې وزیر الله صاحب له خپله پکار دی چې لاړ شي او د کور کمانډر سره دې کښېني د ادارو سره دې کښېني د دفاعي ادارو سره دې کښېني او د دې حل دې راوباسي او بار بار د دا اعلانونه نور عوامو ته نه کوي قوم ته دا خبره بار بار نه کوي چې د بندو کمرو فیصلې د ختمې شي دی د په کلاو کمرو کې کښېني او د دې دهشتګردۍ حل دې راوباسي